ګرانو قدرمندو کتونکو تاسو ګورئ سواد ټي وي لایو نیوز کتونکو دا وخت د سمبټ په میله کې موجود یم کتونکو څنګه چې به تاسو ته پته چې اختر ته یو شپږ ورځې پاتې دي او دا لوی اختر دی خلک ډیر زیات څاروي چې دي میلې ته راوستي دي دلته چې کوم خلکو څاروي راوستي دي د هغوی سره هم خبرې کوو او څوک چې اغوستونکي دي د هغوی سره هم خبرې کوو چې د هغو څه تاثرات دي څاروي ارزان دي ګران دي څه ویل غواړي او نو دوی سره ټول ریپورټ تاسو سره شیر کوو تاسو زموږ سره اوسئ کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته وایي چې میلې ته خلک راغلي دي څاروي علي دلته را سره ملګری موجود دی دوی سره خبرې کوو چې د دوی څه تاثرات میلې ته راغلي او څه محسوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا راته ووایي نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی؟ زما نوم محمد زمان دی او زه د اشاړي سره تعلق ساتم. ها زمان صاحب دا راته ووایه سمبټ میلې ته راغلی د څارویو څه صورتحال دی؟ جی د څارویو صورتحال خو دا دی چې څاروي ډېر ګران دي او ریټونه ډېر تیز دي زوړ کال نه ریټونه ډېر تیز دي. زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې د ضلع څاروي په ضلع کې پاتې شي نو د دې سره به ریټونه مناسب پاتې شي نو هر سړی به د قربانۍ مستحب جوړ شي او هر سړی به قرباني وکړي. آیا څه ګڼي چې دا څاروي زمونږ بهر ته ووته نو بیا به حالت زمونږ بیخي خراب شي څاروي به نور هم ګران شي. څه ګڼي چې دا پروس کالي څاروي ارزان او که څه کالي ارزان؟ جی څه کالي څاروي ګران دي. څونه ګران؟ والله چې بس نیم په نیمه پرخ دی د څارویو د خیر. عمران خان خو خیر په هر لحاظ باندې ښه دی او ګراني خو راغلې ده. ګرانی کو سوچو کې ټول دنیا کې ګرانی ده یوازې په پاکستان کې ټول ګرانی ده خو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې لکه دا څاروي چې دي زموږ په ضلعو کې څاروي پاتې شي نو بس موږ ته به د دې نه دغه په ضلعو کې څاروي څنګه پاتې شي نو لږ ارزاني به پیدا شي او که زموږ څاروي د یو ضلع نه بلې ته وځي د بل نه بلې ته وځي نو په دې کې بیا موږ ته ډېر مشکلات پیدا شي. جی دا د بهر نه ډېر بیپاریان راغلي دي چې د یو ځای نه د بل ځای نه بیپاریان راغلي دي هغه یې وباسي بهر ته په دې وجه باندې څاروي ګران دي. قدرمندو کتونکو د دوی هم دغه وینا ده که چېرته د زمونږ په سواد کې د څاروي د سواد چې دي دا په سواد کې پاتې شي او د سواد داخله کې والي نو دا به په ریټ هم ښه وشي او دا به ګران هم نشي. دغه شان د نورو خلکو سره هم خبرې کوو چې هغو څه تاثرات دي او څه ویل غواړي. کتونکو څنګه چې تاسو د نور خلکو خبرې مه اورئ دلته سره بل ملګری موجود دی دوی سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی؟ زه امیر جلیل یم سرکاري سکول کې استاد یم پیر کلي یم. ښه استاد صاحب دا راته ووایئ میلې ته راغلي څه ګڼئ چې څاروي د پروس کلۍ نه ارزان دي که ګران دي؟ یار جی ډېر ګران دي پروس کال چې په 85,000 کم څاروی کېدو هغه د 1 لک نه به دی. خپل کور ریټونه لکه به دې صدقه نشته به کې څومره لکه به ډبل ګران دي که څنګه؟ یار زما په اندازې مطابق تقریبا یو څاروی چې 60,000 روپۍ کم از کم یو څاروی چې ګران دي تقریبا پروس کالۍ په نسبت. صحیح ده. او جی دلته موږ د یو حاجي صاحب وایي چې دا مهنګایي زما استاد عمل د وجې راغلی آیا په دې کې حقیقت شته؟ نو دا خو د حکومت خبره ده چیک اینڈ بیلنس هغه وساتي نو مهنګای چې کنټرول وي که حکومت چیک اینڈ بیلنس ونه ساتي نو دا بیا مهنګای چې کنټرول نه دا خو د حکومتونو خبره به دی موږ نه پوهیږو. کتونکو څنګه چې موږ د نورو خلکو سره هم خبرې وکړې دلته را سره یو بل مشر موجود دی دوی سره هم خبرې کوو چې میلې ته راغلي څه اندازه ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې څنګه ښه ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم. حاجي صاحب د خلکو چې کوم حل اخیستی دی که نه په دال کې قربانۍ به ډېرې پای شي د خیره سره او څوک چې کوي نو هغه بیا یا به د قرباني 13,000 شي یا به 15,000 دا به څاروي دوی کور ته وځي یا به موږ بیا به د لاک په 1,20,000 والو. وجه څه ده چې پاتې به شي قرباني؟ نو پاتې به دا چې چا سره به پیسې نه وي غریبانان به کمزوري وي هغه به کولی نه شي. مهنګایي شته که مهنګایي شته. عمران خان چې خو عمران خان نه ده راوستې ما ورته راوستې ده دلته عمران خان به د میله کې ته ما ته وغشتې. عمران خان خو وایي زه د مدینې ریاست راولم که نه آیا که څوک مې وضعیه ونه کړي نو دا د مدینې ریاست نه دا د عمران خان نه دی ګناه زموږ خپل ګناه دی موږ په خپلو ګناهونو کې کړي عمران خان نه دی. زما خپل عمل دی ستا خپل عمل دی. دلته اوس عمران خان ما ته وغږېده څاروي عمران خان ګران کړي د خلکو ځانه ګران کړي. دا ته څه چې د مهنګایي ما ورته راوستې ده؟ ما ورته راوستې ده هغه چې خدای وزیر زموږ خپل عملونه خراب دي د هغه نه دي خراب.
او موږ باندې خدای پاک راوسته دی خو زمونږ عملونه خراب چې موږ له ووټ ورکړل کنه هغه ما ته راوسته دی ما ته راوسته دی بل چا غونډه راوسته هیڅ پته نه لګي کې دیش چې دا ریټ خشي کې دیش لکه چانس شته د خګېدو چانس شته کې دیش چانس خشي خو کنه چا سوري واغسته بلې ټیم خلکو په کلو کې واغسته هغه کامیاب دي ان شاء الله چا چې اغستین دا به کېږي چې هغه په پیدا کې پاتې شي موږ ته خو دلته خلکو وایي چې د پروس کلین نه څه کالي چې دی ریټ په ډبل دی یاره پروس کله زه نه وم زه به بهر ملک وم خو دا پته نشته خو نه په ډبل خو دی ځکه چې کم سواری پروس کله په 60 هغه ځکه په 120 دی نو دغه پکې ده نو دا مسله خو پکې شته خو نه الله دې خیر کړي د خیر سوال کوئ او خدای به خیر کړي ریټ په خشي کې خیر ښه پریشانه کېږئ ما دا دې خلکو چې توکلي ځان کورونه ریټونه تړلي او بس راوستي دي